الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت به زه تاسو ته د اذان مقابله په وړاندې کېدم، خو دا به تاسو ګورئ او بیا به په خپله باندې فیصله کوئ چې دې کې د کم کس اذان چې کم دی هغه صحیح دی، د کم اواز چې کومه دی هغه ښایسته دی، ښکلی دی. نو دا به تاسو فیصله کوئ، په کمنټ کې به زموږ سره خپله رایه شریکوئ. خو ماجد علي صافي صاحب دی او ورسره کاري احتشام الحق صاحب چې کوم دی، د دې دواړو به مقابله وي. نو تاسو اول د اذان چې کومه دی پوره واورئ او د الله نوم دی، د الله نوم اخیستی کېږي دی کې چونکې ماشاءالله سبحان الله ورسره لازمي ولیکئ او بیا چې کوم دی خپله رایه ضرور زموږ سره شریکه کوئ. جی احمد سید بھائی ډیره زیاته مننه، شکریه، الله دې خوشحاله که. مهرباني. او احمد سید بھائی وایي چې یاره اذان وکوي، نو ما ته خو د احتشام بھائی پته نه وه چې یاره دلم الله پاک ډېر ښکلی اواز ورکړی دی. نو لومبی سر نه شروع به دی کوي او ورپسې به چې کوم دویم دغه یي به زه وایم. نو دا واورئ او مزه ترې واخلئ او ډېر ډېرې شیر کوي او د احمد سید خبره چې ماشاءالله سبحان الله خامخا ولیکئ. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله. حي على الصلاة حي على الصلاة ماشاءالله ماشاءالله. ګرانو کتونکو که چېرې سترګې پټې کوي او د دی د اواز د دی د اذان که چېرې تاسو واورئ نو بالکل تاسو به وایئ چې زه د یو لحظې دپاره چې کوم دی حرم شریف کې یم. نو د دی نه به مختصر شانتي یو تپوس کوو. جی څنګه حال دی ماجد علي صاحب؟ ماشاءالله الله تعالی درته ډېر ښکلی اواز درکړی. خوشحاله شي احمد سید بھائی، الله دې قدر وکړو. مننه. موږ مینه ده د اذان سره. مهرباني. احتشام بھائی نه خبر نو، الله دې تا سره هم ښه وکړي، ته رالې او د الله صفات دې ټولې دنیا ته ښکاره کړه. ډېره زیاته مننه. مننه. الله هم قدر وکړه، الله دې درته دغه شانتې د اواز کې نور هم خواږه پیدا کړي چې ډېر مسلمانان او پښتانه وروڼه ترې متاثره شي. خو آیا تاسو د چا نه متاثره شوي وئ که څنګه هم د اذان سره مینه وه؟ یاره جي ته وایې چې یاره دا اذان سره شوق څنګه پیدا شو؟ دا چې زه کله ورکوټ یم نو پخوا به په کور کې یو ټي وي و او هغه به بره یو تاخ په وله جوړ کړی و، پای کې به پروت و، د کلي به بلا خلک راتلل. نو موږ کره هغه ټي وي چې کله به په ماسخوتن کې د اذان شروع شو نو همدا اقا اذان سره به ما اذان کوو
څنګه چې په خانه کعبه کې کیږي او بیا په ټي وي کې په ماسخوتن ټایم کې راځي نو ما به هغې سره ویو دې پورې چې بیا سهار به زه وختي پاڅېدم ماشومان خو داسې وي چې پاسي سهار وختي نو بیا چې به کله ما به خدای شته هغه خبره ماشومان خو داسې ما به ټي وي آن که چې آن به مې کو نو د سارې بانګ به کېده نو هغه اذان چې کوم دی هغه دویم طرز دی نو هغه مې هم زده کو شکر الحمدلله بیا پکې الله پاک خپل مکې او مدینې ته وغوښتو هلته مې هم اذان وکړو او بس ډېر خوشحاله او الله دې وکړي چې موږ نه الله پاک د دین کار واخلي او صرف د الله صفات زموږ د خولې نه راوځي بل څه نه امین امین احتشام بھائی تاسو به څه وایې دی داسې کار دی که ما اذان چې کوم دی د بچپن نه زما شوق و صحیح ده ما چې کله اذان به دا څنګه چې ماجد به خبرو که نه څنګه ټي وي کې به وي نو همدغه شان دی ما به کوشش کولو خو خوند به نه کولو بیا ما به زیات تر اذان کولو په کلي کې زما یو بل ملګری د عام ګواه دی په دې خبره باندې چې مونږ په اذان باندې به جګړه هم کوله هغه به د ماښام باندې کول ما به د مازدیګر دغه شان ماسخوتن په جومات کې دننه یو ځل مو لاسونه اچولي بیا یو کس راغلی وایي ستا هغه محله ده دغه محله ده دلته سره جګړه کې ما ویلی دلته کې سپیکر لږ تیز دی مونږ پکې اذان لږ تیز کړو نو اذان سره زما د بچپن نه شوق و اذان سره ما الحمدلله په هغه ټایم کې لا زما ګیره نه وه د اذان د برکته ما ګیره هم پرېښوه ما تبلیغ لاره م اختیار کا سره الله تعالی را باندې کرم وکړو ما مدرسې سبق چالو کو بیا کراچۍ کې مې دنیا وخت تېر کو بیا مې دلته کې الحمدلله چې په دې لباس کې ښکارم دا ټول د اذان برکات ماشاءالله ماشاءالله الله هم قدر وکړه الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي چې ستاسو دغه خوږ او د ښایسته اواز چې کومه دی دا ټول پښتانه تر ټول عمره پورې اوري نو تاسو ګرانو کتونکو د دی د خبرې مختصرې شانتې واورېدې اول اذان واورېده چونکې الله تعالی ورته ډېر ښایسته او داسې یو خوږ اواز او د دی په اواز کې الله تعالی دومره خواږه ایښي دي که نه چې زه تاسو ته نشم ویلی دا به تاسو خپله رایه زموږ سره په کمنټ کې شریکوئ چې آیا دې کې د کم یو اذان د ماجد علي صافي صاحب اذان چې کومه دی هغه ډېر ښایسته اواز یو طرز یې ښایسته او که نه د کاري احتشام الحق صاحب نو دا ویډیو چې کوم ده په دې باندې ماشاءالله سبحان الله لازمي ولیکئ ولې چې دا د الله تعالی پاک نوم اخیستی کېدو په دې اذان کې او دا ویډیو چې کوم ده مخکې هم د ملګرو سره شیر کوي څه ملګري دي چې ګانه سندره هغه ډېر زیات شیر کوي خو د الله نوم چې کومه دی هغه داسې زیاتره کسان پکې شته دی چې هغه یې نه شیر کوي نو کوشش وکړئ دا اذان چې کوم دی مخکې هم شیر کوي چې ډېر ملګري دا واوري او د دې نه چې کوم دی متاثره شي